اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زم تاسو قرباني مزوان تاسو ګورئ چمکني ټي وي په اغوش کې نن عالمي یوم یتامه دی او دلته کې د صوبې د مختلف ځایونو مېلمانه راغلي دي او هغې سره خبرې کوو خو موږ سره د اغوش چیرمن صاحب ولاړ دي نوم هم ته پوښتنه کوو د هغې چې کوم نننی پروګرام په دې باندې هم خبرې اترې ورسره کوو. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر لومبیا غواړم خپل نوم ووایي جی. زما حافظ حمید الله نامه ده. ښه جی. اغوش د خدمت کوو. ښه جی. سر دا راته ووایي چې مونږ په سوشل میډیا اوس تاسو وکتل دلته کې ماشاءالله ډېر د ماشومان روزي او ماتې او نور ټول فیسلیټیز دي. دا راته ووایي چې دلته کې څومره ماشومان دې ټایم کې موجوده دي دلته کې تاسو په دې اغوش کې او د هغې د روزي ماتې او د سحري څه انتظامات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلته دا اغوش چې کوم دی دا یو اقامتي اداره ده د یتیمانانو دپاره او زموږ په دې اغوش کې تقریبا 100 ماشومان دي چې هغه دلته رهایش دی. د هغې سکول د هغې رهایش د هغې خوراک هغه ټول دلته کېوي او الله تعالی شکر دی چې دلته کوم دا ماشومان چې دي دا لکه مطلب دا چې په کوم یو مقصد دپاره دلته کې دي هغه دا دی چې د مستقبل کې د دې ملک باغدوړ سنبالولو والا دا ماشومان دي او دا شایننګ سٹار دي. دا چې دی نو چمکتے ستارې دي مونږ دي ته لکه مطلب دا د یتیم لفظ نه وایو مونږ ورته چمکتے ستارې لفظ وایو او د هغه چمکتے سٹار کم شایننګ سٹار چې دي دا ماشومان د خدای شکر دی په پېښور په بهترینو تعلیمي ادارو کې دا سبق وایي هغه په پېښور ماډل کې په مسلم سکول اینډ کالج کې او دی نالج کې دا ماشومان سبق وایي. دلته دا کم سل ماشومان چې دي سهار خپل سکول ته او د سکول نه بعد بیا دلته په دې اداره کې لکه مطلب د دې ټیوشن د دې خوراک د دې مونځ د دې ناظره د دې حفظ د هغې خیال ساتلی کېږي. سر د الخدمت فاونډیشن د اغوش ته تاسو راغلئ سر دې باره کې ستاسو څه تاثرات دي سر؟ اغوش یوه داسې اداره ده چې هغه د یتیمانو بچو د تعلیم د روزنې پالنې په کار باندې لګیا ده او داسې ادارې چې دي دا ډېرې لږې دي او زمونږ دغه بچي چې دي د دوی اسره وسیله چې ده هغه د الله نه پس هم دا ادارې دي. نو زه ګڼم چې اغوش الخدمت ډېر عظیم کار روان کړی دی او په دې کار کې یوازې هغې نه د هغې ډونرز نه موږ ټول د هغې ملاتړ پکار یو. زه هغه خلکو ته کوم چې د اغوش الخدمت د خلکو مرسته کول غواړي نو هغې ته به یو څو شعرونه ووایم په خاصه توګه. په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی خوبي یې څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چینار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي. خبره داسې دی چې اغوش چې کوم کار کوي لګیا ہے فلاحي ادارې خو ډېر دي د ملک کې کار کوي لګیا دي او ډېر بهترین کار کوي لیکن د اغوش مقابله کې یو هم اداره داسې نشته چې څنګه دای کار کوي لګیا دي او نن خصوصي طور باندې پروګرام چې کوم دی یوم یتامه د انټرنیشنل لیول باندې نو دی هر کال دا یوم یتامه دلته مناوي نو دې لپاره زمونږ هم سی ایم سره یو پروګرام هم غوښتل چې پهله بدلته موږ حاضري کوو او د دې پروګرامونو د سې جزو دلته خو از منسٹر از تنظیم تاجران صدر سیاست سره نیم راغلی زه ادنا کارکون سیاست سره دلته راغلی ولې چې زما هم لږ او ډېر کم خدمات دلته شته او هغه خدمات باندې وایز کارکون اغوش زه دې باندې فخر کوم چې زم आगोश खिदमतगारानों की शामिल। ये बड़ी मेरी खुश नसीबी है कि मुझे ज़हूर साहब और आगोश वालों ने इनवाइट किया है। मेरे लिए जगह नई नहीं है, मैं पहले भी यहाँ कई दफ़ा आ चुका हूँ सर और इन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आज अफ्तारी करूँगा। आज मैंने बाकी अपनी 4 अफ्तारी छोड़ के मैंने इनको इम्पोर्टेंस दी है कि वो अफ्तारियाँ होती रहती हैं, लेकिन आज मैं इनके साथ दिन गुजारना चाहता हूँ। नन्हे 15 रमज़ान په ټوله دنیا کې د یتیمانو ماشومانو عالمي ورځ په تور سره مناویږي. الخدمت فاونډیشن چونکه یو ډیر لوی کار دی د یتیم ماشومانو کفالت پاکستان کې یوي زره نه زیات یتیمانو کفالت الخدمت فاونډیشن کوي. آغوش په نوم سره یتیم خانه چلی. دا نننې پروګرام دی ماشومانو سره افطار ډینر او د دې ورځې مناولو مقصد هم ده چې مونږه معاشرې ته خلکو ته شتمندو خلکو ته دا پیغام ورکو چې د خپل بچو د تعلیم او تربیت او د هغې د ضرورتو پوره کولو د فکر سره سره د هغه ماشومان چې د هغې پلاران وفات شوي دي
د هغوی دپاره د هغوی تعلیم، د هغوی تربیت، د هغوی د ژوند ضرورتونو فکر کول هم زموږ یو کار دی. او د دې دپاره د عالمي ورځ هم مناویږي. زموږ د آغوش پېښور کې د نننۍ پروګرام دې دپاره دی موږ منعقد کړی دی چې خلک راپاسي او خپله د یتیمانو د کفالت دا کار په خپل ذمه یو کار وګڼي. څنګه د خپل زوی دپاره، خپلو بچو دپاره سوچ کوو چې داسې د دې ماشومانو دپاره چې دا د پاکستان دپاره او د معاشرې دپاره یو ډېر قیمتي خلک ثابت شي، ځکه چې د وسایلو د محرومۍ د لاسه هغه نور اړخونو ته ځي. نو که دوی ته ښه تعلیم ومیلو شي، ښه تربیت ورته میلو شي، ښه خوراک او ښه لباس، نو دا یو ډېر ښه روښانه مستقبل د دې وطن کیدی شي. نو 15 رمضان عالمي یوم یتامه ورځ او آغوش پېښور دا پروګرام د ټول مینوالو دا زموږ نننۍ پروګرام د یوم یتامه حوالې سره په دې وته سره د الله